د یوټیوب چینل دپاره به مونږ تمنیل څنګه جوړو، نو دا به مونږ تاسو ته ښایو په اسانه پښتو کې، په اسانه طریقه باندې. یعنې تاسو خو به دا ډېرې ویډیوګانې کتلي وي، خو هغه به په اردو کې وي یا په مختلف ژبو کې به وي، په هغې به نه یې پوه شوي. تاسو ته به نن مونږ په اسانه پښتو کې ښایو چې مونږ به د یوټیوب چینل دپاره تمنیل څنګه جوړو. نو ښه په اسانه طریقه، ښه په مزېداره طریقه، یعنې ستاسو مختلف کوېسچنې، مختلف سوالات به دې کې تاسو ته راځي مخې ته. چېرې د یوټیوب چینل لپاره د تمنیل خلک څنګه جوړوي، دا څنګه لګوي، د دې د لګولو څه طریقه ده، د دې د جوړولو څه طریقه ده. ډېره اسانه طریقه ده، ډېره مزېداره طریقه ده او ډېره ښکلې طریقه ده او ښه په اسانه مونږ پوهیو، هغه هم په پښتو کې او په ساده پښتو کې. نو د یوټیوب چینل د تمنیل جوړول دونه مشکله نه ده، خو که زموږ په چینل باندې نوي یئ نو لازم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ هم وکړئ. دې سره زموږ حوصله افزایي کېږي. نو ستاسو ټایم ډېر نه ضایع کوو. راځئ زموږ سره د موبایل سکرین سایډ ته. یوټیوب دپاره به مونږ تمنیل څنګه جوړو، څوک چې یوټیوب استعمالوي هغو ټولو ته پته ده. نو په اسانه پښتو کې مو پوه یم. نن راځئ مونږ سره. نو دلته به مونږ پیکسل لیب ته لاړ شو. پیکسل لیب ته چې لاړ شو، دا زموږ سره پیکسل لیب دی. مونږ سره داسې یو سکرین دی. که تاسو سکرین بیا سپین جوړول غواړئ نو دلته به راشئ. دلته زموږ سره چې کوم دی نو دلته به په دې باندې کلیک وکړو، نو دا به زموږ سره سپین سکرین راشي. خو مسله اصل کې دا ده چې مونږ بیا کله د یوټیوب دپاره جوړو نو دلته به په دې امیج سایز باندې کلیک وکړو. دلته مونږ ته مخامخ ښکاري، نو په دې به کلیک وکړو. دا مونږ ته مخامخ تاسو ته ښکاري، مخامخ پروفایل پکچر او یوټیوب چینل بینر، یوټیوب تمنیل او فیسبوک کور آرټ. نو خیر مختلف دي پکې، خو مونږ به یوټیوب تمنیل باندې کلیک وکړو. بیا په اوکې کلیک وکړو، نو لکه د تمنیل چې کوم سکرین وي، کوم په کوم حساب باندې وي، نو مونږ ته به هغه راشي مخې ته. په دې چې مو کلیک وکړو نو بیا اوس دې کې تاسو څه لیکل غواړئ مثلا، نو دلته به په ټکس باندې کلیک وکړئ. دلته به مثلا په دې بیا وکړئ، په دې به دلته بیا په دې پنسل باندې کلیک وکړئ. نو دا مونږ سره داسې یو سکرین شاټ رالو. نو دلته به اوس مونږ په دې کې لیکل کوو مثلا हम थंबनेल कैसे बनाएंगे. دا وګورئ हम थंबनेल कैसे बनाएंगे. نو په دې مو کلیک وکړو. دا به بیا دلته لاندې راکوز کوي، ځکه چې دلته به بار په انګلیش کې پکې لیکل کوو. دوباره دلته به په دې ای باندې کلیک وکړئ. دلته به دې خوا راشئ، دلته به ستاسو سایز وي. نو په دې سایز باندې چې دا تاسو څونه غټول غواړئ، ستاسو خو هغه رقم مثلا دا ډبل کول غواړئ نو داسې به ډبل کوئ. مثلا دا مونږ دونه غټول غواړو نو دونه مو غټ کړ چې په دونه ځګي کې راشي. हम थंबनेल कैसे बनाएंगे دا ګورئ. نو دلته به په دې کلیک وکړئ. بیا که دا تاسو دې له کلر ورکوئ نو که شین کلر ورکوئ، سور کلر ورکوئ، زیړ کلر ورکوئ، دا ستاسو مختلف تور کلر ورکوئ، سپین کلر ورکوئ. سپین کلر خو الریډي دی نو دا راځي. بس دلته به سره مونږ دویم بیا لیکل وکړو. نو په انګلیش کې به سره دې ځل لیکل وکړو how to make YouTube thumbnail. نو دلته مو داسې لیکل وکړل. دا اوس دا مونږ سره بیا داسې که لږ غټول غواړئ نو داسې به شي. بیا که سایز د دې غټول غواړئ نو داسې به په دې پلس باندې کلیک وکړئ، نو د دې سایز به څه یو غټ شي. مثلا د دې سایز مونږ دونه جوړ کړی شو، دونه سایز د دې بس دی. نو دلته به مثلا دې له اوس که کلر ورکول غواړئ نو په دې کلر باندې به کلیک وکړئ. مثلا دې له تاسو کم کلر ورکول غواړئ، دا کلر سور که مختلف دلته تاسو سره کلرز راځي، مختلف کلرز دي چې کم کلر ستاسو خوښ وي هغه کلر مونږ ورکړه. دلته مو اوکې کړه. بیا که تاسو دا لاندې چې کوم سکرین وي که دا د دې دا کلر چینج کول غواړئ نو دا کلر به کلیک کړئ. په دې کلر چې مو کلیک وکړه نو که داسې کول غواړئ داسې کول غواړئ، نه ستاسو ته مختلف که سور کول غواړئ که تور کول غواړئ، ستاسو مرضي ده. هر څنګه رنګ چې کول غواړئ یعنې مختلف پکې به راځي، هغه شان به وکړئ. دا اوس وګورئ مونږ سره دا تمنیل جوړ کړی شو. چې تمنیل تاسو سره تیار کړی شو نو بیا به څنګه چالو کوئ. بیا به دلته په ډاونلوډ کلیک وکړئ. په ډاونلوډ چې مو کلیک وکړو نو سیو ایز ایمیج، نو په دې به کلیک وکړئ. تاسو سره به داسې انټرفیس شو کړی شي. نو دلته به په دې کلیک وکړئ. په دلته به په ویری های کلیک وکړئ چې ډېر تاسو سره مزېدار او ښایسته راشي، ښکلی راشي. نو سیو ټو ګیلري چې مو کلیک وکړم نو دا به تاسو سره ګیلري ته سیو شي. چې کله مو ګیلري ته سیو شو نو په هغې به بیا مونږ تاسو سره بله ویډیو جوړه کړو. چېرې دا بیا مونږ بیا لکه ویډیو ډېره اوږدېږي، چېرې دا به مونږ بیا یعنې خپل یوټیوب ویډیو باندې لګو څنګه، نو دا به مونږ تاسو سره بیا په بله یو ویډیو کې تاسو ته ښایو. نن دپاره مونږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.